غم او خادای کې د الله د رسول د طریقو اهتمام وکړي چې د الله رسول کومې طریقې موږ ته ښودلې دي چې په هغه طریقو باندې موږ لږ عمل وکړو. د زنانو کې د ویر دلته به یې که نه د زنانو په علاقو کې ویر کوي، کله چې څوک مړ شي هېڅ به هم نه پېژني به هم نه، او په دې دروازه کې چې راننوځي برقه به ګزار کړي، په دې سینه به راکېږدي او درز که څوک نه هم جاړي هغه په ژړا کړي. قسم وله ورکړه ته په دې خفې نه یې خفه په دې باندې، خو دا یو لوبې جوړه کړي چې بس زه دا خلک وجړوم. داسې زنانه بعضې مشهورې دي، خلک وایي ورېږه ما ته یاد دی موږ په علاقه کې یو زنانه مړه وه، چا نه جړل. یو زنانه ویل صبر وکړي چې هغه ښځه راشي ګوره دا ټولې ښځې به جړئ. او په دې دوران کې هغه ښځه چې راننوتله هغه ته دروازه کې د لوپټه ګزار کړله او دا برقې ګزار کړه، په ځان یې راکېښودل او دا ټول خلک یې وجړول. دا ګناه ده. حدیث کې راځي صحابي فرمایي وی كنا نرى الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة. د مړي په کور کې منګه راجمع کېدل او د مړي په کور کې خوراکونه کول، دې ته موږ نیاحت وایو. نبی اسلام نیاحت دې ته وایو. ټیک ده، د مړي کور کې غم راغلی دی نو ګاونډیان به ډوډۍ راوړي چې دلته به د خلکو باندې غم دی، میلمانه به راځي. خو داسې مه کوو چې په دې کلي کې غم شوی دی او د غم نه موږ خادي جوړه کړله او د کلي ټول خلک راځي او دلته ښځې هم ناست دي او سړي هم ناست دي او بس یو واده دی او دلته کې خوراکونه کېږي. ابن همام حنفي محقق عالم تېر شوی دی، هغه وایي چې دا خوراکونه چې دي که نه شرع فی السرور لا فی الهموم، دا خوراکونه په خوشحالو کې جایز دي، په غمونو کې نه دي. لہذا د مړي په کورونو کې خوراکونه کول او دارنګې د مړي په کور کې دا قسمه قسم اجتماعات کول او دویمې درېمې کول او جړاګانې کول، دا چېرته زموږ طریقه نه ده، د رسول الله طریقه نه ده. نبي علیه صلات وسلام صحابه کرامو له تعلیم ورکړی چې د چا په کور کې غم راشي تاسو له د خوراک انتظام وکړئ. کله چې جعفر صاحب په موته کې شهید شو نو صحابو ته ویل اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. جعفر په کور کې مصیبت دی، تاسو له خوراک مراک تیار کړئ تاسو. او خلکو به د هغه د بچو خیال ساتو. د جعفر صاحب بچي ول ډېر زیات و، کچ کچ بچي و ماشومان، عبدالله بن جعفر او دا ماشومان، اسما بنت عمیس ښځه وه نو ماشومانو او ډیرو. نو د ظاهره خبره د په هغه وخت کې به د یو سړي ښځې ډېرې زیاتې وي نو بچي به هم ډېر وو. وایي د دې جعفر صاحب دا بچو دا ویښته غټ شي او سپږې پکې شوې وې او د مور یې خدمت نه شو کولی. عبدالله بن عمر لاړو د نایي غم یې وله وکړو، راشه وایي دا سر وله وخروه چې د دې ماشومانو کې دا سپږې مږې نه کېږي. خلک به راتلل په یتیمانو باندې مې پیسې لګولې، د هغوی خیال به یې ساتو. موږ د مړي په کورونو کې اجتماعات جوړ کړي دي نو دا شریعت خلاف دي. الله رب العالمین دې ما او تاسو له په دین د پوهېدو توفیق راکړي. او دا خبرې ما ټولې ګورې عوامو ته وکړلې، علما په دې مجلس کې ناستې بې ادبي دي معافي، تاسو ته مې نه دي کړي، په عوام دي او چونکې زموږ خویندې دي او داسې اسانه لهجه کې ما د هغوی دپاره داسې غیر مرتب خبرې وکړلې. الله رب العالمین دې وکړي چې موږ له پرې عمل توفیق راکړي زموږ د خویندو له، او الله دې دا خبرې او دا مجلس حقیقت کې زموږ په قبر کې په محشر باندې په کار باندې راولي.